الشيطان الرجيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. مخکې آیاتونو کې مشرکانو سره د معاهدو د ماتولو اعلان شو او د هغې وجه بیان شو چې معاهدې ځکه ماتې دي مشرکینو سره چې دوی بدعهدي کړې ده او خیانت یې کړی او بیا د هغې نه پس دا خبره بیان شوه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين که دوی توبه وکړه د شرک او د کفر نه یعنې مسلمانان شو مونځ یې قایم کړه او زکات یې ورکړه نو ستاسو دیني وروڼه دي بیا دا دواړه آیاتونه یا دا دواړه موضوعات چې تاسو ذهن کې وساتئ او بیا 12 نمبر آیت وایي نو هله به معنا واضح شي 12 نمبر آیت کې فرمایي وإن نکثوا أیمانهم او که دوی مات کړل خپل قسمونه ایمان قسمونه من بعد عهدهم پس د عهد خپل د عهد نه پس خپل قسمونه مات کړل وطعنوا فی دینکم او استاسو په دین کې طعن شروع طعن یعنی دین باندې حمله شروع کړي فقاتلوا ائمة الكفر نو تاسو جنگ وکړئ د کفر علم بردارانو سره او د کفر ائمو سره او د کفر لیډرانو سره انهم بشک دوی چې دي لا ایمان لهم د دې قسمونه نشته یعنی د دې د قسمونو اعتبار نشته لعلهم ينتهون شاید دی د توري بزرگ باندې منی شي شاید د توري بزرگ باندې دی د کفر نه د بيدینۍ نه او د عهدونو د ماتولو نه منی شي دې آیت کې د مرتدینو د حکم او د مرتدینو د قضیې وضاحت دی بالکل واضح ځکه نکس چې دلته دی وإن نکثوا أیمانهم دلته عام نکس عهد نه دی عام عهد ماتول نه دی ځکه د عام عهد دلته سوال نه پیدا کېږي عام عهد خو مخکې مات شو خپله شریعت هغې نه د برأت اعلان وکړه خپله الله او رسول هغې نه د برأت او د بېزارۍ اعلان وکړه نو چې هغې مشرکینو سره کومې معاهدې وي د هغې د ماتېدو اعلان وشو او چې کومو سره پاتې وي نو هغې په باره کې دا ویلې چې چا خیانت نه یې کړی هغه وخت پورې ورسوئ خو دا اجازه نه وه چې هغې سره بیا تجدید عهد وشي ځکه چې جزیرة العرب کې خو د اسلام نه پرته بل دین پرېښودل ونه چې بل دین پرېښودل ونه نو بیا به مشرکینو سره تجدید عهد به څنګه کېده تجدید عهد خو نه خو ځینې عهود مات کړلی شو چې کومو خیانت کړی چې کومو خیانت نه و کړی هغې ته ویلې چې هغې سره خپل عهد خپل ټایم پورې ورسوه سر ته ورته ورسوه نو اوس دلته چې وایي وإن نکثوا أیمانهم که دوی خپل قسمونه مات کړل نو څوک ښایي
نو دلته د نقص عهد نه او د قسمونو د ماتولو نه مطلب هغه عهد دی او هغه قسم دی او هغه عهد دی چې هغه د اسلام د راوړلو عهد اسلام د راوړلو عهد کله د اسلام د راوړلو هغه عهد مات اسلام بظاهر راوړل زړه نه نو راوړل اسلام منافقانه بیا هغه منافقانه اسلام هم سرګن شو هغه عهد مات چې مات کو نو اوس سره جنگ او امدا آیت چې د مرتد حکم هم نام دی نمازي کی چې نقص ایمان او نقص عهد نه مطلب هغه د ایمان عهد او د اسلام عهد ماتول نو چې د ایمان او اسلام عهد مات کا مرتد شو چې هغه مرتد شو نو مرتد حکم قرآن خپل بیان کړی دی فقاتلوا ائمة الكفر هغه سره جنگ وکړي د امدې آیت په استناد باندې چې کله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په وخت کې مرتدین پیدا شو او ځینې قبایلو ارتداد وکړو مرتد شو هغه سره جنگ اعلان وکړ او دلیل امدا آیت چې د مرتدینو سره د جنگ په باره کې حجت ده او د مرتدینو سره د جنگ په باره کې دلیل ده او د امدې آیت نه چې د مرتد سزا ثابت دي چې د مرتد سزا قرآن قتل تعین کړي अब قتل کی اوس دا مسله چې نسوارا او يهود په مسلمانانو باندې دا اعتراض کوي چې تاسو خو راځي زموږ وطنونو کې خپل تبلیغ کوئ خپل دعوت کوئ خپل خبره کوئ خپل جماعتونه هم جوړوئ او کومنګ راشو تاسو په وطنونو کې تبلیغ وکړو دعوت وکړو کوم سړی مسیحي کو یا څه شي کو او هغه اسلام نه واوړي نو تاسو بیا وایئ چې د سزا قتل دی چې دا باید قتل شي دا زمون خلک چې اسلام ته اوړي په دې خبره باندې پوهېږي که نه پوهېږي یعنې د هغې د سوال معنا دا ده چې مسلمان باید موږ سره متقابل عمل وکړي چې دوی زموږ وطنونو کې تبلیغ کوي او انګریزان مسلمانېږي نو صحیح دی خو کوي نو موږ د دې اجازه راکړي چې موږ هم د دې په وطنونو کې تبلیغ وکړو چې که څوک مسیحي کېږي نو شي دا سوال کوي او دا سوال میډیا باندې راځي د خلکو ذهن کې هم دا خبره اچوي د دې جواب دا دی چې مسلمان د خپلې خوښې پابند نه دی او مسلمان هر کار د خپل خوښې او په خپل طبیعت باندې نه کوي ساده جواب دا دی الله د دې اجازه نه راوړي چې یو کرت سړی مسلمان شي کس مسلمان شي او هغه بیرته مرتد شي د دین نه واوړي الله د دې اجازه ورکړي نو دا الله د دې سزا قتل تعین کړي په دې خبره باندې پوه شو که دا خو یو مسلمان دپاره دا دلیل بس دی بل جواب دا دی چې مسیحیت خو یو مذهب دی نو د سړي خوښه ده چې یو مذهب باندې ژوند تېروي او که نه تېروي په دې خبره باندې پوه شو که اسلام مذهب نه دی دا دین دی دا نظام زندگی دی دا د ریاست او د دولت قانون دی نو اسلام چونکې د مسیحیت غوندې او د یهودیت غوندې مسلمانان یو مذهبي ډله په هغه معنا باندې نه ده په کومه معنا باندې چې یهود او نصارا مذهبي ډله نو په دې وجه باندې چې اسلام نه څوک اوړي نو دا بغاوت متلقي کیږي چې دا د بغاوت وکړي ځکه چې اسلام ریاست دی دین سټیټ ته وایي ریاست ته وایي په دې خبره باندې پوه شو که پوه اسلام نه څوک اوړي نو د دې معنا دا شوه چې د بغاوت وکړو د ریاست د قانون د ریاست د اساساتو نه بغاوت کړی او د دنیا په ټولو قوانینو کې د بغاوت سزا سره مرګ د دنیا په ټولو قوانینو کې د بغاوت سزا مرګ خو دلته چې تا ته دا ناشنا ښکاري نو ته اسلام یو مذهب ګڼې اسلام خو مذهب نه دی
اسلام خو الله مذهب نه لګلې، دین یې لګلې. یعنی اسلام او حکومت به لیدل نشي، اسلام او ریاست به لیدل نشي. اسلام دی او ریاست په شکل کې به موجودي. د دې مثالی وجود هغه دی چې د ریاست په شکل کې موجود. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الاسلام والسلطان اخوان توأمان. اسلام او ریاست سټیټ دا دوه جوړه ورونه دي لکه ځکه چې پیدا کی. الاسلام اس والسلطان حارس. اسلام اساس تشکیلي او سټیټ هغه د اساساتو د دین د اساساتو چوکیداری کوي، حراست کوي. سلطان حارس هغه دین ساتي. ما لا وصله ينهدم، دا شي چې اساس نه او بیخي نه ورزي. ما لا حارس له الضوائع، او د شي چې چوکیدار نه هغه ځای کوي. په دې خبره باندې پوښتنه کوي. نو دین اساس دی او سټیټ چې دی چوکیدار. اسلام به سټیټ تصور د سره شته نه، به ریاست اسلام تصور به هیڅ نه. دا مذهب نه دی. که اسلام یو مذهب شکل کې یو مذهب وي، یو مذهبي او اخلاقی عقیده وي، نو که بیا کچا پرې خدای نو پرې خدای به بد به کوله، خو سزا به قتل نه وي. خو اسلام خو یو مذهب نه دی چې سړي به یو مذهب پرې خود. اسلام پرې خودو سره او ارتداد سره د اصل کې بغاوت کوي، د اصل کې ریاست کې بدنظمی پیدا کوي، د اصل کې ریاست کې ګډوډي پیدا کوي، د اصل کې پر ریاست کې افراتفری پیدا کوي. په دې خبره باندې پوښتنه کوي نه شوي. نو په دې وجه باندې دا قانون بغاوت په باندې لاګو کیږي او قانون بغاوت په باندې نافذي. یوازې د مذهب د تبدیلي سم مسله نه د دلته د خپل اړخم په نظر کې نیول شوی. نو دا د هغې د خبرو جواب دی. اوس ولې چې د امریکې یو فوزي بغاوت وکړي نو هغه به قتل کوي که به نه قتل کوي؟ که د انګریزانو یو کس بغاوت وکړي او د سټیټ قانون ونه مني، د هغې خلاف ودرېږي، نو د هغه سزا د هغې په قانون کې قتل دی که نه دی؟ دنیا کې داسې قانون نشته دی چې د هغې په خلاف څوک بغاوت وکړي او د هغه سزا د قتل نه کم څه شي. په دې خبره باندې پوه شو که پوه نه شو؟ دلته یوازې د مذهب د تبدیلۍ مسله نه ده. فقاتلوا ائمة الكفر، نو جنگ وکړئ بیا د کفر امامانو سره، د کفر لیډرانو سره. انهم دی چې دی لا ایمان لهم، د دې قسمونه نشته، د دې په قسمونو باندې د دې په عهدونو باندې اعتماد نشته دی. لعلهم ينتهون، شاهد دی د تورې په زور باندې مني شي د کفر نه او د بېدینۍ نه. څخه خلک هغه چې په دلیل قانع کېږي، استدلال باندې قانع کېږي. څه خلک هغه چې په دلیل او استدلال باندې نه قانع کېږي، هغه وهل غواړي. نو دا جاهلانی خبره نه پوهېږي. نو د هغه علاج چې تورې، نو ځکه یې ویل چې دا شاید په دې طریقه باندې دی مني شي، نو په خبره ونه پوهېږي. اوس دا مسله په 14 نمبر آیت کې د تقریر رخ بیرته مسلمانانو ته راوګرځول. لکه ډېر خطرناک اعلانات وشو. اعلانات دا وشو مشرکان به حج نه کوي، بیت الله ته به نږدې نه راځي، د جاهلیت ټول رسوم منسوخ شو. جزیرة العرب کې به د اسلام نه پرته بل دین نه وي. 4 میاشتې تاسو فکر وکړئ، یا به دین منئ یا به جنګ ته تیاری او یا به جزیرة العرب پرېږدئ. د دې اعلاناتو په وخت کې د جزیرة العرب معتد به څه خلک مشرکان او څه خلک چې د حدیبیې نه بس او د مکې د فتح نه پس مسلمان شوي وو، هغوی بې شمېره اعزه او اقارب او خپلوانان مشرکین مشرکین. نو په دې وجه باندې دا خطر و چې هسې نه مشرک قبایل بیا بغاوت وکړي ودرېږي. و چې نه موږ خو د بیت الله د حج نه منې کېږو، دا خو زرګونو کلونه زموږ پلرونو نیکونو کړی، ته دې ولې موږ منې کوې؟ موږ بیت الله نه به طواف کوو او جزیرة العرب کې به اوسېږو، ته مو اوسېږه موږ به اوسېږو، دا امکان که نه و؟ نو د دې وجه نه مسلمانان په دې آیاتونو کې جهاد ته آماده شو. الله په دې آیاتونو کې د جهاد ترغیب ورکړ چې
مسلمانان تیار بیداری که کافران د دې اعلاناتو مقابل کې کوم عکس العمل ښیي چې مسلمانان ورته تیار مسلمانان ورته بیداری. نو ځکه الله مسلمانان ته فرمایي الا تقاتلون قوما ولې تاسو جنګ نه کوئ هغه قوم سره نکسوا ایمانهم چې خپل قسمونه هغې مات کړي وهموا باخراج الرسول او اراده کړې وه هغوی د پیغمبر د ویستو د رسول د ویستو فیصله یې کړې وه قصد یې کړې وه اراده یې کړې وه چې ویې باسي د خپل وطن نه ویشړي وهم بدؤکم اول مره او هغوی جنګ شروع کړه تاسو سره اول کړه وهم او هغوی بدؤکم تاسو سره شروع کړه جنګ اول مره اول کړه اول عمل یې باندې هغوی وکړي. پیغمبر د خپل کلي نه مشر خپل عهد او وعدو او لوزونو باندې ولاړ نه دي. نو د داسې بد عهد او خاینانو کافرو سره ولې جنګ نه کوئ ولې جنګ ورسره نه کوئ ولې ویرېږئ اتخشونهم ولې تاسو کافرو نه ویرېږئ فالله احق ان تخشوا الله د دې ډېر حقدار دی چې د هغه نه وویرېږئ ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان. اوس دا سوال چې الله نو تې خپله ووهه که نه موږ باندې سره وهې لکه بني اسرائیلو چې ویل که دا د چا په زړه کې تېري د هغې جواب یې ورکړه قاتلوهم جنګ ورسره وکئ يعذبهم الله بأيديكم الله دوی ته عذاب ورکوي ستاسو په لاسونو الله خپل عذاب ورکوی شي الله سره هر معامله کوي شي خو الله غواړي چې ستاسو په لاسونو باندې ذلیل کړي ستاسو په لاسونو باندې ورته الله عذاب ورکړي. کسې آسماني شړق پرې را پرېوځي خو به آسماني شړق را پرېوته الله ستاسو په لاسونو باندې معذب کوي ستاسو په لاسونو ورته الله عذاب ورکوي ویخزهم او الله هغې رسوا کوي الله هغې ذلیلۍ او خوارۍ او بې مدد یې پرېږدي وینصرکم علیهم او الله تاسو مدد کوي د هغې په ضد ویشفي صدور قوم مؤمنین او زړه یخی الله سینې یخی الله د مؤمن قوم د مؤمن قوم سینې په الله پاک یخی. کسې عذاب پرې راشي زلزله پرې راشي بل شی پرې راشي نو خو به قدرتي افت پرې راغلی وي تاسو په لاسونو الله عذاب ورکوي الله ستاسو مقابل کې ذلیلۍ خوارئ تاسو ته پې الله مدد درکوي او د مؤمن قوم سینې په الله یخی د مؤمنانو سینې په باندې یخی شي ځکه مؤمنانو سره ظلم کړی مسلمانان یې وژلي مسلمانان یې بندیان کړي مسلمانانو ته تکلیفونه ورکړي نو ستاسو په لاس الله ذلیلوي ویذهب او الله لرې کوي غیظ قلوبهم د مسلمانانو د زړونو غوسه د مسلمانانو د زړونو غوسه به الله لرې کوي چې مسلمان یې په خپل لاس باندې وکړي غوسه به پرې سړی شي ویتوب الله علی من یشاء او رجوع کوي پر رحمت باندې الله چې چاته اراده وشي. دا یو باریکه اشاره ده دې ته چې تاسو جنګ ته تیار شئ او جنگ باید وکړئ جنگ ته باید تیار شئ کافران نه مو ویرېږئ خو باریکه اشاره دا ورکړه چې د توبې ګنجایش هم شته دی دا ګنجایش هم شته دی چې کافران د دې سختو سختو اعلاناتو په مقابل کې عکس العمل ونه ښیي توبه وکړي الله طرف ته راشي ویتوب الله علی من یشاء او رجوع وکړي په رحمت الله په هغه چا باندې چې د الله ته اراده وشي. خدای اشاره باریکه پرېښوده او وشو همدغه جنگ ونه شو وشو همدغه چې اعلانات سخت وشو قبیلې خلک راغلل مسلمانان اسلام سره د مقابلې تکل ونه کړ توبه یې وکړه الله پرې رحمت وکړو د خدای په رحمت کې دننه شو په دین کې دننه شو. خدای اشاره مبهمه غونې ته پرېښوده غلې غونې پرېښوده ځکه که دا اشاره ډېره هایلایټ شوې وې نو بیا به مسلمانانو ویلی وی چې داسې هم جنګ نه کوي څه له ځان تیارو خو کیدای شي بیا هغې جنګ کړی مسلمانان الله ته تیار کړو چې تیار بیدار آماده جنګ کوي نو مسلمانان به ورسره جنګ وکړي که جنګ نه کوي توبه کوي نو توبه وباسي. په دې خبره باندې پوه شئ که پوه شو دا هغه حکمت دی چې کوم حکمت الله او رسول سره دا هغه فهم دی چې کوم فهم الله او رسول سره په دې باندې پوه شئ که پوه شو او دا هغه فهم دی چې د آیاتونو په خیړه کې پروت دی چې دا مسلمان خپل ذهن ته منتقل کړي خپل ذهن ته منتقل کړي
او دا خدای فهم پرانا کې او دا الهي فهم پرانا کې بیا جهاد او قیامت کوي دا الهي فهم پرانا کې جهاد انده سه حکمت دلته کار واسطه شو یو طرف ته الله اراده دا و چې دوی توبو بل طرف ته خلک جنگ ته وته آماده او تیار کړل چې خلک سوس نشي په دې خبره باندې پوښښ وکړي والله علیم حکیم الله علم ولا دی الله حکمت والا درېمه خبره دا و چې د حدیبیه او د مکې د فتح نه پس کوم خلک مسلمان شوي نو خو نه مسلمانان شوي اوس ام حسبتم ان تتركوا کې هغه سره خبره کی چې ګوره دا په سابقون الاولونو مسلمانانو قرباني ورکړي جهادونه وکړي شهادتونه وړاندې کړل الله دربار ته او الله دا هغه د قرباني د برکت د دین کامیاب او تاسو په کې داخل شئ اوس تاسو یوازې په کلمه وینا باندې د جنت ته مکوئ نه تاسو خو نه کی تاسو هم قرباني ورکوئ او د دوی په قربانۍ کې یو مسله د جهاد وا او بل خطرناکه مسله د جهاد نم د دوی په قربانۍ کې دا و چې دوی بیت ورکی چې هغه د دې ډېر خپلوان او اعزا او اقارب چې د مشرکین الله تعالی چې الله او رسول سره او دین سره باغانه برابر کله هغه په ځد باندې الله او رسول د جنگ حکم کوي نو تاسو میدان ته دانګ خپلوي دا بیا پکې نه ګورئ نو په دې آیاتونو کې هغه نو مسلمانان هغه تیارې چې الله په لار کې قرباني ته آماده شي خپلوي ته دوستۍ ته مور پلار ته نو دې شانه ته ونه ګوري د الله په لار کې قرباني ته آماده شي او کله خدای په لار کې قرباني ته آماده نشي یوازې کلمو مونږ باندې اکتفا وکړي الله د پاره د خپل پلار نه تیر نشي مور نه تیر نشي ورور نه تیر نشي خپلوانو نه تیر نشي نو دا ایمان به د الله په دربار کې صحیح او دا ایمان بدسي ایمان نه چې د دې په بدل کې الله جنت ورکړي جنت الله دې یو مړ سپن او چیچړ پیچړ ایمان باندې نه ورکړي هغه دون ارزان شي نه کوم ایمان ته کې حرکت نه راوړي کوم ایمان ته کې تبدیلی نه راوړي کوم ایمان ته د الله په لار کې قرباني ته نه آماده کوي کوم ایمان د پاره ته مور پلار نشي پرې خو دې کور او تجارت نشي پرې خو دې خپل او خپلوان نشي پرې خو دې او کوم ایمان د پاره چې پلار زوی نشي وځي او کوم ایمان د پاره چې ورور نشي وځي هغه ایمان باندې جنت نشته هغه ایمان باندې جنت نشته قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره ان الله لا يهدي القوم الفاسقين او آیا کستاسو پلاران اولاد خزه خپلوان مال بلډنګونه او مانیم چې جوړ کړي تجارت چې داغه د کسات نه یریږي چې دا کزونه کومه دا خو دکانداري و مې خراب شي کدا شیان تاسو ته محبوبي د الله او رسول الله د الله په لار کې د جهاد نه به انتظار باندې کوي چې الله عذاب درکړي جنت نه عذاب چې عذاب درکړي تاسو په باره کې الله خپل فیصله وکړي الله فاسقانو تعالی نه ایمان خدای سره قرباني ایمان الله سره قرباني تعهد دې چې الله شو مال مې د الله شو وخت مې د الله شو ځان مې د الله شو ترڅو ایمان په سړی کې دغه تحرک نه پیدا کړ او دغه حرکت په کې نه پیدا کړ او دغه عاطفه او دغه احساس په کې نه پیدا کړي دې د پوښي چې زما ډېر بیکار ایمان او په دې ایمان باندې الله جنت نور کوي الا ان سلعه الله غاليه خدای سامان او خدای سلعه چې د قیمتي ده الا ان سلعه الله الجنه خدای سلعه جنت دې هغه دون ارزان نه وی فرمایل ام حسبتم ان تتركوا اے مسلمانان تاسو دا ګمان کړی دی چې پرې به خدای شي همداسې به پرې خدای شي تاسو ایمان به ومنلی شي تاسو صداقت به تسلیم شي تاسو اخلاص به صحیح وګڼلی شي همداسې په همداسې ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم لا الله نه دي معلوم کړي په تاسو کې هغه خلک چې خدای په لار کې جهاد کوي تاسو کې لا مجاهدین الله معلوم کړي دي
معلومولو مطلب دا دی چې تاسو کې عملا داسې خلک میدان ته راندي ودي چې د خدای په لار کې جهاد ایله خو اوس مسلمان شوی تاسو وایئ چې موږ به جنت ته لاړ شو د علم نسبت په داسې ځایونو کې چې الله ته وشي مراد ترې نه تمیزي یعنی نه دي بیل کړي الله په تاسو کې مجاهدین د غیر مجاهدینو نه لا بیل کړي نه دي علم خو الله ته هیڅ چې دا مجاهد دی او دا نه دی خو دلته د علم نه مطلب دی تمیز بیلواله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا دا دومره نقطه او چې نه دی نیولي به د الله نو به د رسول نو به د مؤمنانو نه وليجا د زړه دوست جګري دوست چې الله او رسول او مؤمنانو نه پرته بل جګري دوست نه نیولي د زړه کلکه دوستي الله او رسول او مؤمنانو سره دا دوه شیان به الله تاسو ته ګوري خدای په لار کې جهاد کوي او کنه دا شی به درکې الله ګوري چې دوستي چا سره تاسو خپل خپلوانان پلرونه او میندې ورونه او زامن اعزا او اقارب چې مشرکین دي هغې سره هم دوستي ده او که الله او رسول او مؤمنانو سره هم دوستي ده ستاسو ترجیحاتو ته به الله پاک ګوري ایمان خو د خولې شی نه دی ترجیحاتو ته د الله ګوري چې ته څه شي ته ترجیح ورکړې خپل خپلوان ته ترجیح ورکړې او د الله دپاره هغه پرېښودی شي که نه شي پرېښودی نو چې څوک د الله دپاره خپله بېدینه خپلوان پرېښودی نه شي د ایمان نشته ځکه دا ایمان دې کې څه شی پیدا کړی نه دی څه قربانۍ ته تیار کړی نه دی مؤمن هم دې ته وایي والله خبیر بما تعملون او الله خبردار دی ستاسو په عملونو تاسو چې کوم عمل کوئ ستاسو عملونه الله ته معلوم دي نو مسلمو دپاره دا دوه شرطه کېښودی شو خدای په لار کې جهاد چې هغه نه د ایمان صداقت باندې او الله دپاره هر شی پرېښودل الله دپاره هر شی پرېښودل خپل خپلوان هر شي نه تېرېدل ابوبکر صدیق ته یې زوی ویلې پلاره د بدر جنګ کې زما د تورې لاندې راغلی وی ما ویلې چې ابي پلار دی ورته ویلی زوی که د بدر جنګ کې ته زما د تورې لاندې راغلی وی ما به نه وی ویلی چې زوی دی ما به الله دپاره توجه لرم بس دا ایمان ما دې ته ایمان چې سړي زوی کافري او د الله دپاره د هغه په وجلو کې دته څه تکلیف نه به دا سړی د خدای شوی دی خدای ته تللی مونږ ورباندې خو نه چې د بل چا خپل مخکې چې مجاهدین راغله چې د بل چا خپل به کمونیست نو هغه ته به وایي چا کمونیست کافر زندیق دی وجل یې پکار دی او خپل خپلوان چې به کمونیست و خپل باره کې به دی ښه دی داسې ډېر کمونیست نه و دی ښه د ګزاره کوله یعنې دومره ایمان د خلکو نه و چې یو صادقانه خبره وکړي حقیقي خبره وکړي ځکه آخره زمانه ده لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا یبقى من القرآن الا رسم اسلام نه به یوازې نوم پاتې شي قرآن نه به یوازې کرښې پاتې شي حقیقي ایمان هغه چې د مؤمن په زړه کې هغه صحیح خبره کوي هغه د خپلوۍ په اساس باندې کافرانو سره دوستي د خپلوۍ په اساس باندې خبره نه کوي خو که حقه خبره یې صحیح چې دا نو کمونیست نو صحیح ده نه به دا هم کېدی شي خو خلکو د خپلوۍ په اساس باندې هر چا خپل خپلوان بچ کول او خپل خپلوان یې حمایت کول یعنې د ایمان نه او د دین نه او د اسلام نه ورته خپلوي ډېره مهمه ښکاري دا خو ایمان نه دی او نه دا دین دی په دې خبره باندې پوهېږي که نه پوهېږي دین دا دی او ایمان دا دی چې سړی خالص د الله شي من اعطى لله ومنع لله واحب لله وابغض لله فقد استكبر څوک الله دپاره ورکوي الله دپاره منع کوي الله دپاره محبت کوي الله دپاره دښمني کوي او بغض کوي د دې ایمان پوره دی چې هره معامله د انسان الله دپاره شي او الله والا شي واخر دعوانا الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مدن ډاکټر خالد ویل چې سبا